अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता से पिछले जुमे मैंने बताया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के हवाले से دا खुतबा हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब खलीफतुल मसीह खामिस अयदुल्लाह तआला बिनसर अज़ीज़ د کال 2014 د فروری د میاشتې په وړومبۍ نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د هواو په خدمت کې وړاندې کوو. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिक्र होगा पाकिस्तान में खास तौर पे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 13 जुमा इस वक्त मैं 12 ربیع الاول و یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د باسعادت ولادت ورځ او پاکستان کې جلسې جلوسونه روان وو. نو د هغوی باره کې د سابقه تجربو په بنیاد ما ویلي وو چې قوي امکان دا دی چې د سیرت او د عشق رسول ذکر به کم وي او د مسیح موعود علیه السلام او د جماعت خلاف د مغلظات او د دریده دهنه مظاهره به زیاته کیږي، خصوصا په ربوع کې. दूसरी तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हैं जो किस तरह हज़रत मसीह मौऊद نو ریپورټونه چې کوم راغلي دي نو د هغوی مطابق بیا هم داسې شوي دي. तो
तमाम अंबिया पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د ربوی په کوڅو کې جلسې جلسونه روباسلي وو چې پکې کنځلې او بدرد ولې شوي دي. फरमाते हैं هغوی د هر څه ویلو ازادي لري، हकीकत ये है خو احمدیانو ته د خدای او د رسول نوم اخیستو اجازه هم نشته. कि जो दुनिया का मुरब्बी आज़म है بهرحال वो शख्स कि जिसके हाथ دا د علماء سرو کار دی. आज़म दुनिया का इस्लाह خدای پاک دې په دې قام رامو کې چې د هاو خلکو نه دوی خلاص شي چې تش په نامه عالمان دي. دا کنځلې او بدرد ویل هم د دوی کار دی او دې نه دوی لاس نشي پورته کولی. خو دوی که کنځلې کوي یا نور څه خنډان ودرئ، خو د جومات د ترقۍ لاره بندولو کې دا څیزونه هېڅ کردار نشي لوبولی، بلکې هر مخالفت د جومات قدم د ترقۍ په لاره نور هم وړاندې بوځي. دا وخت به زه د مسیح موعود علیه السلام ځینې تحریرونه تاسو ته وړاندې کوم چې د کومو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان، د هغوی د مقام او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل آقا او متاثر د عشق او د مینې او د هغوی د لپاره د غیرت اظهار کیږي او د دې نمونې ملاویږي. یو طرف ته خدا مخالفین دي چې دریده دهنی کوي او بل طرف ته حضرت مسیح موعود علیه السلام دي چې څرنګه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان بیانوي. په ټولو انبیاء د رسول الله د فضیلت بیان کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي اصل حقیقت دا دی چې ټولو انبیاء کې افضل هغه نبی دی چې د دنیا مربی اعظم دی، یعنی هغه تن چې د چا په لاس د دنیا فساد اعظم اصلاح پذیر شو، هغه توحید چې د دنیا نه ورک و ښکارېدو نه هغه یې په ځمکه قایم کو. چا چې ټول باطل مذهبونه په حجت او په دلیل مغلوبه کړل او د هر ګمراه شکونه لرې کړه، چا چې د هر ملحد وسوسې لرې کړي او د حقانی اصول د تعلیم په وسیله د نجات ریښتونی سامان له نوې سره عطا کو. پس په دې دلیل چې د هغه فایده او افاظه د ټولو نه زیاته ده، د هغه درجه او رتبه هم ټولو نه بره ده. اوس تاریخ موږ ته دا وایي، آسماني کتاب د دې شهادت ورکوي او چې څوک سترګې لري هغوی په خپله هم کتی شي چې هغه نبی چې په دې قاعده د ټولو نه افضل ثابتېږي هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. دا د براهین احمدیه حواله ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق کریمه عظمت په بیان کې مسیح موعود اسلام فرمایي په بردبارۍ او حلم کې حضرت موسی د بني اسرائیل ټول انبیاء نه وړاندې وو او په بني اسرائیل کې نه مسیح او نه بل څوک نبی داسې وو چې حضرت موسی علیه السلام چې د حضرت موسی علیه السلام علی مرتبه ته رسېدلی وی. تورات نه دا ثابته ده چې په اسرائیلي نبیانو کې د رفق، حلم او د اخلاق فاضله په لحاظ حضرت موسی د ټولو نه بهتره وو او په ټولو یې فوقیت لرلو. لکه څنګه چې د تورات د شمېر د کتاب د 12 باب 3 آیت کې لیکلي دي چې حضرت موسی علیه السلام د ځمکې په لمن وجود لرونکي ټول انسانانو نه زیات بردباره وو. نو خدای پاک په تورات کې د حضرت موسی علیه السلام د بردبارۍ داسې تعریف کړی دی چې داسې تعریفي کلمات یې بلې چا دپاره نه دي استعمال کړي. خو په قرآن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق فاضله چې کوم ذکر دی هغه د حضرت موسی نه په زرګونو درجې زیات دی، ځکه چې خدای پاک دا فرمایلی دی چې حضرت خاتم الانبیاء د هغو ټولو اخلاق فاضله جامع دی چې کم په متفرق طور انبیاءو کې موجود وو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق دا فرمایلی دی
چې انک لعلی خلق عظیم، ته په خلق عظیم یې. او د عظیم لفظ سره چې د کم څیز تعریف وشي هغه د عربو په محاوره کې د هغه څیز د کمال انتها طرف ته اشاره کوي. مثلا که دا ویل شي چې دا عظیمه ونه ده نو د دې مطلب به دا وي چې د ونو د لپاره څومره طول و عرض او تناوري ممکنه ده هغه ټوله دې ونې ته حاصله ده. همدغه رنګ د دې آیت مفهوم دا دی چې څومره اخلاق فاضله او شمایل حسنه انساني نفس ته حاصلې دي شي هغه ټول اخلاق کامله او تامه په نفس محمدي کې موجود دي. نو دا د داسې اعلی درجه تعریف دی چې دې نه زیات ممکن نه دی. او یو بل ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي چې وکانه فضل الله علیک عظیما، نو هغه عمدې طرف ته اشاره ده چې پتا د خدای فضل د ټولو نه زیات دی او یو نبی هم سم مرتبه ته نشي رسیدي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې عمده تعریف د زبور 15 باب کې موجود دی، لکه څنګه چې فرمایلی دي چې خدای چې ستا خدای دی د خوشاله پر روغن ته د ستا د مصاحبانو نه زیات موتر کړی یې. دا هم د براهین احمدیه حواله ده. بیا چې کوم د اعلی درجه نور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل وو د هغه په ذکر کې سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د اعلی درجه هغه نور چې انسان لور کړی شو یعنی انسان کامل لا هغه په فرښتو کې نه وو، پستورو کې نه وو، سپوږمۍ کې نه وو، پنمر کې نه وو، هغه د ځمکې سیندونو او دریابونو کې هم نه وو، هغه لال یاقوت زمرد الماس او مرغلرو کې نه وو. غرض دا چې د ځمکې او د اسمان هیڅ چیز کې هغه نه وو، صرف په انسان کې وو، یعنی انسان کامل کې چې اتم اکمل اعلی او ارفع فرد یې زمونږه سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. نو هغه نور دې انسان لور کړی شو او د مراتب په لحاظ د هغه رنگ لرونکو ته هم یعنی هغه خلکو ته چې څه قدر د هغه رنگ لري او دا شان په اعلی اکمل او په اتم طور زمونږه سید زمونږه مولا زمونږه هادي نبی امی صادق او مصدوق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لرلو. لکه څنګه چې خدای پاک په خپل په قران کریم کې فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. غفور الرحیم. فقل اسلمت وجهي لله وامرت ان اسلم لرب العالمین. یعنی دوی ته وایي چې زما مون زما عبادتونو کې چې جهاد زما قربانی زما ژوند او زما مرګ هر څه خدای د پر د خدای په لار کې دي. هماغه خدای چې د ټولو عالمونو رب دی چې هیڅ څوک شریک نه لري او مال د دې خبره حکم راکړی شوی دی او زه اول المسلمین یم، یعنی د دنیا د ابتدا نه تر د دې ختمېدو پورې زما په شان یو کامل انسان نشته چې هغه د دومره اعلی درجه فنا فی الله وي چې څوک د خدای ټول امانتونه هغه له واپس ورکوونکی وي. د خدای امانتونه هغه له واپس ورکوونکي نه مطلب دا دی چې خدای پاک څومره کارونه ذمہواری انسان ته سپارلي دي، کم فرایض او حقوق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارلي وو د هغوی د ادایګۍ چې کم انتها کې دی شو هغه دوی فرمایلی وه. نو مسیح موعود اسلام فرمایي چې د آیت نه د هغو نادانه موحدینو رد کیږي چې څوک دا اعتقاد لري چې زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم کلی فضیلت په نورو نبیانو ثابت نه دی
او ضعیف حدیثونه وړاندې کوي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې خبرې نه خلک منې کړي دي چې هغوی له د یونس بن متا نه هم زیات فضیلت ورکړی شي. دا کمکل خلک پوهیږي نه چې که دا حدیث صحیح وي، یعنې اول خو د حدیث پته نشي چې دا صحیح هم دی او که نه، خو که صحیح ومنلی شي نو بیا هم دا د انکسار او د تسلل په طور دی چې همیشه زموږ د رسول الله عادت و. د هرې خبرې یوه موقع یو مال وي. که یو صالح په خپل خط کې ځان ته احقر عباد الله لیکي نو دې نه دا نتیجه راوښکل چې دا سړی په حقیقت د دنیا ټولو خلکو انتر دی چې د بت پرستانو او د ټولو فاسقانو نه هم بدتره دی او په خپل اقرار کوي چې احقر عباد الله دی. دا څومره کمکلی او د نفس شرارت دی. په غور کتل پکار دی چې په دې حال کې چې الله جل شانه د رسول الله نوم اول المسلمین ږدي او د ټولو اطاعت گزارانو او د فرمانبردارانو سردار ټاکلی دی او ټولو نه مخکې امانت واپس ورکوونکي هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم ګرځولی دی. نو بیا دې نه پس هم د قرآن یو منونکي دپاره ځای پاتې کیږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په اعلی شان کې د څه قسم جرو کی. په دې موصوفه بالا آیت کې خدای پاک اسلام دپاره ګڼ مراتب وټاکل او د ټولو درجو نه اعلی درجه هماغه وټاکله چې کومه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فطرت عنایت کړې ده. سبحان الله معظم شانک یا رسول الله. فرمای فارسی شعر دی چې موسی او عیسی هما خلتو اند جمله دری راه تو فعلتو اند، یعنی موسی او عیسی ټول هم ستا د ډلې نه دي او ټول په دې لاره ستا د توفیل دي. بیا مسیح اسلام فرمایي چې بیا باقی ترجمه دا ده چې الله جل شانه خپل رسول ته فرمایي چې دوی ته ووایه چې زما چې کومه لاره ده هماغه سمه ده، نو تاسو زما پیروي وکئ او په نورو لارو مه ځئ، ګینې هغه به د خدای نه لرې بوځي. دوی ته ووایه چې که تاسو خدای سره مینه لرئ نو راځئ ما پسې زما لاره اختیاره کړئ، یعنې زما په طریق قدم کېږدئ چې د اسلام اعلی حقیقت دی. نو خدای پاک به بیا تاسو سره مینه وکړي او ستاسو ټول ګناهونه به وبخي. دوی ته ووایه چې زما لاره دا ده چې ما ته حکم شوی دی چې خپل ټول وجود خدای ته وسپارم او ځان رب العالمین دپاره خالص کړم، یعنی هغه کې فنا شم او څنګه چې هغه رب العالمین دی نو زه خادم العالمین شم او سره د پوره تن د هغه او د هغه د لارې شم. نو ما خپل ټول وجود او څه چې زما وو د خدای کړل او زما هیڅ نه دی پاتې، څه چې زما دی هغه ټول د هغه دی. پس دا د رسول الله مقام او دا د هغې اسوه ده چې هغوی قایمه کړې ده. او زموږ مخالفینو ته وګورئ چې اسوه خو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت له ځان سره راوړی و او دوی خلک کلمه ویونکي له هم اذیت ورکوي. دا حواله چې ما وویله دا د آینه کمالات اسلام وه. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیض او د نبوت د وسعت په بیان کې حضرت مسیح اسلام فرمایي د حضرت موسی علیه السلام، د حضرت عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای امیو دی، درې خدایان نه دي، خو د تجلیاتو پرو هماغه یو خدای کې درې شانونه ظاهر شول. چونکې د حضرت موسی علیه السلام همت صرف د بني اسرائیل او فرعون پورې محدوده وو، ځکه په هغوی باندې د قدرت الهي تجلی هم تر هغه حده محدوده وه. که د حضرت موسی علیه السلام نظر د هغه زمانې او د آینده زمانو ټولو بني آدم باندې وو نو د تورات تعلیم به دومره محدود او ناقصه نه و لکه څنګه چې اوس دی. همدغه رنګ د حضرت عیسی علیه السلام همت صرف د یهودیانو یو څو فرقو پورې محدوده و چې کم د هغوی د نظرونو وړاندې وو او نورو قومونو او د آینده زمانې سره د هغوی د همدردۍ هیڅ تعلق نه و، نو ځکه د قدرت الهي تجلی هم د هغوی په مذهب کې تر هغه حده محدوده وه چې څومره همت د هغوی و او آینده دپاره په الهام او په وحي مهر ولګېدو. او د انجیل تعلیم هم صرف د یهود د عمل او د اخلاق د خرابو د اصلاح دپاره وو. د ټولې دنیا په مفاسد د هغې نظر نه وو.
نو ځکه انجیل هم د علمي اصلاح نه قاصر دی، بلکې هغه صرف د هغو یهودیانو د موجوده بد اخلاقۍ اصلاح کوي چې کم د نظر وړاندې وو، او چې کم د نورو ملکونو یا د آینده زمانو خلک وو. د هغوی حالات سره انجیل هېڅ سر و کار نه لري. که انجیل د ټولو فرقو د مختلفو طبیعتونو اصلاح د نظر وړاندې ساتلی وي، نو د هغې به هغه تعلیم نه و چې کوم اوس موجود دی. خو افسوس دی چې یو طرف ته خو د انجیل تعلیم ناقصه و، او بل طرف ته د خود ایجاد غلطیانو هم ډېر نقصان ورسېدو، چې یو عاجز انسان یې خامخا خدای جوړ کړو، ځان نه د کفارې مسله جوړه کړه چې د کمې په وجه د عملي اصلاح د کوششونو ور یکلخت بند کړی شو. اوس عیسائی قوم په دوګونه بدقسمتۍ کې مبتلا دی. یو خو د خدای پاک له طرفه د الهام او د وحي په وسیله د دوی مدد نشي کېدی، ځکه چې په الهام مهر لګېدلی دی. او دویم دا چې د دوی په عملي طور مخکې قدم نشي اخیستی، ځکه چې کفارې د مجاهداتو د صحیح د کوشش نه ودرولې دي. خو چې په کم کامل انسان قرآن شریف نازل شوی دی، د هغه نظر محدود نه و. د هغه په عامې غمخوارۍ او په همدردۍ کې څه قصور نه و، بلکې د زمانې او مکان په اعتبار د هغه نفس کې کامله همدردي موجوده وه. نو ځکه د قدرت د تجلیاتو کامله او پوره برخه هغه ته حاصله شوه، او هغه خاتم الانبیا شو. خو په دې معنو کې نه چې آینده به هغه نه څه روحاني فیض نه حاصلېږي، بلکې په دې معنو چې هغه صاحب خاتم دی، د هغه د مهر نه بغیر هیڅ فیض چاته نشي رسېدی، او د هغه د امت دپاره د الهي مکالمو د مخاطبو دروازه به تر قیامته بند نشي. هغه نه بغیر بل یو نبی هم صاحب خاتم نه دی. صرف هغه دی چې د چا په مهر داسې نبوت هم ترلاسه کېدی شي چې ور دپاره امتي کېدل لازمي دي. او د هغه همت او همدردي دا ونه غوښته چې امت په ناقص حال پرېږدي، او دا یې خوښ نه و چې په هغوی د وحي دروازه بند نشي، چې د معرفت د حصول اصل جرړه ده، او د خپل د ختم رسالت نشان قائم ساتلو دپاره دا یې وغوښته چې د وحي فیض دې د هغوی د پیروۍ په وسیله ملاویږي، او کم تن چې امتي نه وي په هغه دې د خدای د وحي دروازه بند وي. نو خدای پاک په دې معنو کې دوی خاتم الانبیا ګرځولي دي. نو تر قیامته دا خبره قایمه شو چې کم تن په ریښتونې پیروي په وسیله خپل امتي کېدل ثابت نه کړي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطابقت کې خپل ټول وجود محو نه کړي، نو داسې انسان تر قیامته نه کامله وحي حاصلولی شي او نه کامل ملهم بللی کېدی شي، او نه کامل ملهم کېدی شي، ځکه چې مستقل نبوت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شو. خو ځلي نبوت چې مطلب دا دی چې محمدي فیض نه وحي حاصلول، دا به تر قیامته باقي وي، چې د انسانانو د تکمیل لاره بند نشي، او دا نشان د دنیا نه ختم نشي چې د رسول الله همت تر قیامته دا غوښتي دي چې د الهي مکالماتو او د مخاطباتو ورونه دي خلاص وي، او معرفت الهیه چې د نجات مدار دی هغه مفقود نشي. یو صحیح حدیث نه هم د دې خبرې پته به نه لګي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس څوک داسې نبي راتلونکی دی چې امتي نه دی، یعنې د دوی د پیروۍ نه فیضیاب نه دی. دا حواله د حقیقت الوحی ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو او د تربیت په وجه د صحابه د مقام او د ترقیاتو ذکر کې حضرت مسیح اسلام فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په زړونو کې د خدای د عشق هغه جوش پیدا شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توجه قدسی هغه تاثیر د دوی په زړونو کې ظاهر شو چې هغوی د خدای په لاره کې خپل سرونه لکه د ګړو د چلو ورکړه. پخوانو امتونو کې څوک موږ ته دا خیلی شي یا نشان راکولی شي چې هغوی هم داسې صدق و صفا خیلی وه. بیا د حضرت موسی علیه السلام مثال هم دی ورکړی دی چې د هغوی په کام کې هم داسې څوک نه ښکاري. بیا فرمایي د حضرت مسیح د صحابه حال واورئ، څومره چې حواریان وو هغوی چې د مصیبت وخت وکتو نو تښتېدل، او یو هم پکې استقامت ونه ښایله او ثابت قدمه پاتې نه شو، او بزدلي په هغوی غالبه شوه.
خو زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د تورو په سوري کې هغه استقامتونه وښیل او په مرګ داسې راضي شول چې سوانح لولو نو جړه راځي. پس هغه څه څه چې داسې عاشقانه روی دوی کې پوکلی و، هغه کم لاس چې دوی کې دومره تبدیلي راوسته. یا خو د جاهلیت په زمانه کې د هغوی دا حالت و چې د دنیا چینجي وو او د معصیت او د ظلم یو قسم هم داسې نه و چې ظهور دوی نه و شوی. او یا بیا د دې نبی د پیروانه پس خدای طرف ته داسې راښکلی شو لکه چې خدای د دوی اندرون کې سکونت کړی دی. زه رښتیا ویم چې د هغه پاک نبی عمده توجه وه چې دا خلک د یوسفلي ژوند نه یو پاک ژوند طرف ته راښکل، او خلک چې د فوجونو په حساب اسلام کې داخل شو نو د دې وجه توره نه وه، بلکې دا هغه د 14 کالو د جړا او د زاری او د دعا او د تضرع اثر و چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې کړی و. او د مکې ځمکې وویل چې زه د هغو مبارکو قدمونو لاندې یم چې د چا زړه د توحید دومره شور جوړ کړی و چې اسمان د هغه د جړا او زاری نه ډک شو. خدای بې نیازه دی، هغه ته د هیڅ هدایت یا د ضلالت پروا نشته. یعنی که څوک هدایت بیا مومي یا ګمراه شي هغه هیڅ پروا نه لري. پس د هدایت دا نور چې د عرب په جزیرې کې په خاره کې عادت طور ظاهر شو او بیا په دنیا کې خور شو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د سوزش تاثیر وو. دا د هغوی دعاګانې وې چې د زړه نه راختې چې دنیا د هدایت بیا مومي. فرمایي چې هر قوم د توحید نه لري او مهجور شو، خو اسلام کې د توحید چینه روانه ده. دا ټول برکتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو نتیجه وه، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دی لعلک باخر نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، یعنی ته په دې غم ځان ووژنې چې دا خلک ایمان نه راوړي. بس که د پخواني نبیانو امت کې چې د دې درجې صلاح او تقوا پیدا نه شوه نو د دې وجه همدا وه چې امت دپاره د دې درجې توجه او دلسوزي په هغوی کې نه وه. افسوس دا دی چې دا د حال نادانه مسلمانانو د خپل د دې مکرم نبی هیڅ قدر ونه کو او په هره خبره غلط شوي دي. د ختم نبوت داسې معنی کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف نه بلکې هجر ترېنه روزي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاک نفس کې د حفاظې او د تکمیل نفوذ لپاره هیڅ قوت نه و، او هغوی صرف یعنی مسلمانان دا ګڼي یعنی د خپل عمل نه دا ظاهروي چې هغوی صرف خشک شریعت خایلو راغلي وو. حالانکه خدای پاک دې امت ته دا دعا ښیي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. پس که دا امت د تیرو انبیاء وارث نه دی او په هغه انعام کې هیڅ برخه نه لري نو دا دعا ورته ولې خیله شوې ده؟ دا هم د حقیقت الوحی حواله ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې اقتداري معجزاتو په بیان کې حضرت مسیح اسلام فرمایي د لقا په دې درجې ځینې وخت انسان نه داسې امور صادر شي چې د بشریت د طاقتونو نه ډېر وړاندې وي، یعنی داسې مقام ته ورسي چې داسې معجزې ته نه ظاهریږي چې د نو فرمایي چې دا د بشریت د طاقتونو نه وړاندې معلومیږي او ځان کې د الهي طاقت رنګ لري، لکه څنګه چې زموږ سید و مولا سید الرسول حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د سنګریزونو ډک موټي د کافرانو په لور لړ کړی وو، او دا د دعا په وسیله نه بلکې په خپل روحاني طاقت لړ کړی وو. خو د سنګریزو د موټي خدایي طاقت وښایلو د مخالفین په فوج داسې خارق عادت اثر د دې وشو چې هغوی کې یو هم داسې نه و چې سترګو ته د دې اثر نه ورسېدلی. بېشکه چې د قدرت د قانون لاندې هغه موټي لړه کولو نه پس یو وسیله راغلی وه، خو هماغه موټي د سیلۍ سبب جوړ کړی و. نو فرمایي چې هغه ټول لکه د ړندو په مثال شو او داسې سراسیمګي او پریشاني هغوی کې پیدا شوه چې لکه د مدهوش یې منډې کړې. همدې معجزې طرف ته الله جل شانه دې آیت کې اشاره فرمایلی ده چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، یعنې تا چې هغه موټي لړه کو نو هغه تا نه بلکې خدای لړه کړی و، ځکه چې د هغه موټي شاته د خدای طاقت کار فرماوه. یعنې در پرده هغه
هغه الهي طاقت کار وکړي نه د انساني طاقت دا کار نه وو. بیا فرمایي چې همداسې دویمه معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شق القمر ده، هغه هم په دې الهي طاقت ظهور کې راغلی وه، یعنی د سپوږمۍ د دوه ټوکړې کېدو چې کومه واقع راغلی ده. هیڅ دعا دې کې شامله نه وه ځکه چې هغه د ګوتې په یوه اشاره چې د الهي طاقت نه ډکه وه په وقوع کې راغلی وه. همدغه رنګ نورې هم ډېرې معجزې دي چې صرف ذاتي اقتدار په طور رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیلی وې او ورسره هیڅ دعا نه وه. ډېر ځلې د جام لږې شانې اوبو کې بیا خپلې ګوتې واچولې او دومره بیا زیاتې کې چې ټول لښکر او اسونو او اوښانو به هم هغه وڅکلې او بیا به هم هغه اوبه هماغه شان په خپل مقدار کې باقي وې. دا معجزات ته یې ښیلي وو. ډېر ځلې په درې څلورو روټو به لاس کېښودو نو د زرګونو اوږو تږو خېټه به په هغوی مړه شوه او ځینې وخت لږو شان پیوله به په خپلو شونډو دومره برکت ورکو چې پوره یوه ډله به په هغو پیو مړه کړه. او بیا ځینې وخت د کوی ترخو اوبو کې د خپل د خولې لواب توکاڼې واچولې او ډېرې خوږې به یې کړې او ځینې وخت به سخت ژوبل کسانو باندې لاس راکږل او روغ جوړ به یې کړ. او ځینې وخت چې د چا سترګه د جنګ دوران پسې ګذار بهر راووته نو د خپل لاس په برکت به هغه بیا سمه کوي واپس به کېښوده او بیا به یې جګه جوړه کړه. نو همداسې نور هم ډېر کارونه په خپل ذاتي اقتدار کړي دي چې ورسره یو پټ الهي طاقت مخلوط و. بیا د رسول الله د همیشه دپاره چې کوم آسماني ژوند دی د هغې په باره کې حضرت مسیح اسلام فرمایي دا چې دوی وایي که نه چې حضرت عیسی علیه السلام په اسمان کې ژوندي دي نو مسیح اسلام فرمایي همیشه دپاره آسماني ژوند خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمایي چې د ټولو الهي کتابونو نه په اتفاق دا ثابته ده چې انبیا او اولیا د مرګ نه پس بیا راژوندي شي، یعنی د یو قسم ژوند هغوی له عطا کړی شي چې کوم نورو ته نه ورکړی کېږي. همدې طرف ته هغه حدیث اشاره کوي چې رسول الله فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک به ما په قبر کې مړ نه پرېږدي او ژوندی به مې کړي او خپل طرف ته به مې اوچت کړي. د دې تشریح کې فرمایي چې اصل ترجمه د دې حدیث دا ده چې زما عزت د خدای په جناب کې دې نه ډېر زیات دی چې ما څلوېښت ورځو پورې په قبر کې وساتي. دا د ازاله او هم حواله ده چې ما وویله اوس مخکې د هغې تشریح فرمایي چې اصل ترجمه د دې حدیث دا دی چې زما عزت د خدای په جناب کې دې نه ډېر زیات دی چې ما څلوېښت ورځو پورې په قبر کې وساتي، یعنې په دې موده کې دننه به زه ژوندی کړی شم او اسمان ته به مې خدای بوځي. اوس دا رسول الله فرمایلی دي خو یو مسلمان هم دا نه وایي چې دوی په اسمان سره د خپل جسم موجود دي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې اوس کتل پکار دي چې په قبر کې زموږ د سید مولا صلی الله علیه وسلم د ژوندي کېدو د هغوی اسمان طرف ته د اوچتېدو په نسبت د مسیح اوچتېدل څنګه زیات دي. رښتیا خو دا چې د عیسی ابن مریم ژوند د حضرت موسی د ژوند نه هم کمتره دی او اعتقاد صحیح چې سلف صالحین په اتفاق لري او نیز د معراج حدیث هم شاهد ناطق دی همدا دی چې انبیا د دنیا د جسمی حیات سره مشابهت لرونکي جسمی حیات سره ژوندي دي، یعنی عملا نه بلکې د مشابهت په لحاظ ژوندي دي او د شهیدانو په نسبت د هغوی ژوند اکمل او اقوا دی. شهیدانو دپاره هم فرمایل شوي دي چې هغوی ته مړه مه وایي، هغوی ژوندي دي خو انبیا هغوی نه هم ډېر مخکې دي او د ټولو نه زیات اکمل اقوا او اشرف ژوند زموږ د سید مولا فداه نفسی و ابي و امي صلی الله علیه وسلم. حضرت مسیح علیه السلام خو په دویم اسمان خپل د ترور زوی او خپل مرشد یعنی حضرت یحیی علیه السلام سره مقیم دي، خو زموږ سید مولا صلی الله علیه وسلم د اسمان د ټولو نه اعلی مرتبه باندې دي چې د هغې نه لویه مرتبه بیا نور نشته عند سدرة المنتهى بالرفیق الاعلی او د امت سلام و صلات برابر د هغوی په حضور رسولی کیږي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد اکثر مما صلیت علی احد من انبیائک وبارک وسلم. برابر حضرت کے
حضور میں پہنچ جاتے ہیں دا هم د ازاله او هم حواله و چې ما ویله. محمد وعلى آل سیدنا محمد بیا د دې خبرې ذکر کی چې مونږه صلیت علی خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله بیا مونږ ته حضرت مسیح اسلام فرمایي هغه قادر رښتونی او کامل خدای ته زمونږ د روح او د وجود ذره سره سجده کوي چې د چا په لاس هر روح او د مخلوقاتو هر ذره خپل ټول قواز سره ظاهره شوې ده او د چا په وجود چې هر وجود قائم دی او یو څیز هم د هغه علم نه بهر نه دی نه د هغه د تصرف نه نه د هغه خلق نه او په زرګونو درود او سلام او رحمتونو او برکتونو په هغه پاک نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی چې په وسیله مونږه هغه ژوندې خدای بیا مونږ ته چې په خپل کلام کوي او داسې د خپل د هستۍ نه خمون را کوي او په خپل فوق العادت نشانونه مونږ ته کوي او د خپل قدیم او کامل طاقتونو روخانه صحرا مونږ ته کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا نو مونږ یو داسې رسول لرو چې چا مونږ ته خدای وخیلو او داسې خدای مونږ ته حاصل چې په خپل کامل طاقت هر څه جوړ کړی دی قدیم اور کامل طاقتوں د هغه قدرت څخه عظمت لري چې د هغې نه بغیر یو څیز هم نقش وجود نه دی نیولی او د هغې د سارې نه بغیر یو څیز هم قایم نشي پاتې کېدی زمونږ هغه رښتونی خدای بېشمېره برکتونه لري او بېشمېره قوتونه لري بېشمېره حسن لري او بېشمېره احسان لري د هغه نه بغیر بل څوک خدای نشته بیا مسیح اسلام فرمایي چې ماته چې څه ترلاسه شوي دي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طفیل دي دوی وایي چې خلک وایي چې زه د هغوی مقام کموم خو ماته خو چې څه هم حاصل شوي دي دا هم د هغوی د در نه حاصل شوي دي فرمایي دا د منن الرحمن عربي عبارت دی ترجمه وایم دا زما کامیابی زما د رب د طرفه ده په زه د هغه تعریف کوم په عربي نبی درود وایم هم هغه نه ټول برکتونه نازل شوي دي دا ټوله سلسله هم د هغه ده هم هغه ما د پاره اصل او فرع میسر کړی دی زما تخم زما پټې هم هغه کړلی دی او په دې کار کې هغه د ټولو نه ښه دی اس کی تعریف کرتا ہوں اور نبی عربی پر درود بھیجتا ہوں اسی سے تمام برکتیں نازل ہوئیں بیا فرمایي چې ماته هر څه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په طفیل ترلاسه شوي دي د دې نور وضاحت کوي او فرمایي چې زه هم د هغه قسم خورم ووایم چې لکه څنګه هغه یعنی خدای پاک ابراهیم سره مکالمه مخاطبه کړې وه او بیا اسحاق سره او بیا اسماعیل سره او بیا یعقوب سره او بیا یوسف سره او بیا موسی سره او بیا مسیح ابن مریم سره او د ټولو نه پس زمونږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې هم کلام شو چې په هغوی د ټولو نه زیاته روښانه او پاکه وحی نازله کړه نو همداسې ما له هم د مکالمې او د مخاطبې شرف بخښلی دی خو دا شرف ما ته صرف د رسول الله د اتباع نه حاصل شوی دی که زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتی نه وي او د هغوی اتباع مې نه کولی نو که د دنیا د ټولو غرونو عمره هم زما عمل وی نو بیا به هم د مکالمې او د مخاطبې دا شرف ما ته نه و ترلاسه شوی یعنی خدای پاک چې کم کلام دوی سره کولو یعنی دوی به مخاطب کولو او خبرې به کولې نو دا مقام به یې چېرې هم نه و ورته حاصل شوی ځکه چې اوس د محمدي نبوت نه علاوه باقي ټول نبوتونه بند دي شریعت لرونکي نبي اوس بل یو هم نشي کېدی بغیر د شریعت نه نبی راتلی شي هم هغه چې امتی هم دي تجلیات الهیه بیا د خدای پاک په حمد کې او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود باره کې حضرت مسیح اسلام فرمایي خدای ستا ډېر شکر دی چې تا موږ ته د خپل د پیژندو لاره په خپله وښایله او خپل پاک کتابونه د نازل کو داسې د موږ د فکر او د عقل د غلطو د خطاونو نه بچ کو او پر رسول الله او د هغوی آل او په اصحاب باندې هم درود او سلام چې د چا په ذریعه خدای پاک یو دنیا په سیده لاره وچلوله هغه مربي او نفع رسونکي چې یو ورک شوی خلقت یې په سمه لاره راوستو هغه محسن او صاحب احسان چې خلک یې د شرک او د بوتانو د بلا نه خلاص کړه هغه نور او نور افشان چې د توحید رڼا دنیا کې خوره کا هغه حکیم او معالج زمان چې وران زړونه د راسته په قدم پاخه کړل
هغه کریم او کرامت نشان چې په مړو یې د ژوند بوس کولې، هغه رحیم او مهربان چې د امت غم کول او ورته پاره درد وزغملو، هغه شجاع او پهلوان چې موږ د مرګ د خولې نه راوباسلو، او حلیم او بې نفسه انسان چې په بندګي یې سر ټیټ کړو او خپل هستی خاورو کې ومږله، هغه کامل موحد او بحر عرفان چې د چا صرف د خدای جلال خوښ شو او د هغه نه بغیر ټول د خپل نسلونه وغورځول. د رحمان د قدرت هغه معجزه چې امید کېدو نه باوجود په علوم حقانی کې په ټولو غالب شو، د هر کام غلطي او خطاونه ملزم وګرځول. और दर्द उठाया वो शुजा और पहलवान जो हमको मौत के मुंह से निकाल कर लाया, वो हलीम और बेनफ्स د خدای پاک د حکم مطابق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویل هر مومن مسلمان لپاره یو لازمی امر دی. دین بغیر د محبت هغه معیار نه پوره کیږي او نه پوره کېدی شي چې کم یو مومن ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کول پکار دی. और हर एक कौम को गलतियों और खताओं چې درود پکې شامل نه وي نو دعا هم د قبول درجه نه بیا مومي او نه بیا مونتی شي. خدا هم یا ساتل پکار ده چې د درود اصل غرض هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مینه وي. حضرت صلی الله علیه وسلم پکار ده چې عمده په هر څه حاوی وي. لازمی امر د درود شریف غرض باره کې حضرت مسیح اسلام فرمایي کہ معیار پورے نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں جو ایک مومن کو لکه څنګه چې ما مجلس کې پوه کړی وای مخکې زبانی پوهلو مجلس کې ذکر کېدو چې درود شریف په دې غرض ویل پکار دی چې خدای پاک د خپل کامل برکات په خپل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړي او هغه د ټول عالم د لپاره د برکتونو سرچشمه کړي او د هغه بزرګي د هغه شان او شوکت په دې عالم او په هغه عالم کې هم ظاهر کی. دا دعا سره د حضور تام کول پکار ده لکه څنګه چې د خپل مصیبت په وخت حضور تام سره دعا کوي. یعنی د زړه د کوم نه دعا کول پکار ده لکه څنګه چې انسان ځان لپاره دعا کوي، بلکې د هغه نه هم زیات په التجا فرمایي چې بلکې د هغه نه هم زیات په التجا او په تضرع د دعا وشي او خپل هیڅ برخه پکې مساتي. یعنی انسان چې ځان لپاره کوم دعاګانې کوي دا غي نه هم زیات تضرع التجا دې دعا کې پکار دی چې خپل هیڅ برخه هم په دې کې مساتي. فرمایي چې خپل برخه پکې مساتي چې دینه به ماته دا ثواب حاصلېږي یا دا درجه براته ترلاسه شي، یعنی درود شریف ویلو، بلکې خالص مقصود دا پکار دی چې کامل الهي برکات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شي او د هغه جلال په دنیا او په آخرت کې وځلېږي. هم په دې مطلب د همت انعقاد پکار دی او شپه ورځ دوام توجه پکار ده تر دې چې یو مرادم پزړه کې د دې نه زیات نشي. دا د عشق رسول بیا خپل یو خط کې مسیح اسلام فرمایي میر عباس علی شاه صاحب ته لیکلو دا بیا مرتد شو خو بهرحال مسیح اسلام فرمایي تاسو درود شریف ولو طرف ته ډیره توجه ساتئ او لکه څنګه چې څوک خپل یو محبوب د پاره په حقیقت برکت غواړي نو همداسې په ذوق او په اخلاص رسول الله صلی الله علیه و وسلم د پاره برکت غواړي او ډیر په تضرع غواړي او په هغه تضرع دعا کې د هیڅ سختګي هیڅ تسنو نه وي، بلکې پکار دی چې رسول الله سره رښتونی ملګرتیا او مینه وي او په حقیقت د روح صداقت سره د هغه برکتونه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لپاره وغوښتل شي چې په درود شریف کې مذکور دي. او د ذاتی محبت نه خدای د انسان یې چې هم ستومانه عملونه نشونه د نفسانی اغراضو د پکې صدقه وي او مېس په دې غرض دی ویل شي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د خدای پاک برکتونه ظاهر شي. بیا په یو مجلس کې مسیح موعود علیه السلام فرمایي د درود شریف په تفصیل زه ګورم چې د خدای پاک فیوز عجیبه نوري شکل کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم طرف ته ځي او بیا هلته د دوی په سینه کې جذب شي او بیا هلته نه د هغه نور به انتها لارې جوړ شي او هر حقدار ته د رسد د حصے په قدر ورسي. یقینا یو فیض هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وسادت نه بغیر نور ته نشي رسیدي. درود شریف څه دی؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عرش له حرکت ورکول چې د نور د لارې ترې راوتی دي. څوک چې د الله فیض او فضل حاصلول غواړي هغه د لپاره لازم دي چې په کثرت درود شریف ووایي چې په هغه فیض کې حرکت پیدا شي. بیا خپل یو خط کې ذکر فرمایي د تعداد په باره کې چې په څومره تعداد کې ویل پکار دي یا تعداد پکاروم دی او که نه. بعض وخت تعداد خیلی دی خو دې کې نه دی خیلی. درود شریف هماغه بهتره دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه اورېدلی شوی دی او هغه دا دی یو حکم درود بهتره دی او بیا څومره ځل ویل پکار دی. نو فرمایلی دي چې بهتره خو هماغه دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژبې نه اورېدلی شوی دی او هغه دا دی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. فرمایي چې د درود شریف ټولو قسمونو کې دا درود د ټولو نه زیات مبارک دی. عمده د دې عاجز ورد هم دی او د تعداد پابندي ضروري نه ده. په اخلاص، په محبت، حضور او تضرع سره ویل پکار دی او تر هغه وخت ویل پکار دی چې د رقت یو حالت او د بې خدای یو تاثر پیدا شي او سینې ته انشراح او ذوق حاصل شي. بیا دا خبره بیان فرمایي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درود ویلو چې کوم حکم دی د دې حکمت څه دی. مسیح اسلام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بلی چا د دعاګانو ساجت نشته خو په دې کې یو ډېر ژور راز دی. کم تن چې د ذاتی محبت نه د چا دپاره رحمت او برکت غواړي هغه د ذاتی محبت په وجه د هغه تن د وجود یو جز جوړ شي او چونکې د حضرت اهدیت فیضان په رسول الله صلی الله علیه وسلم بے انتها دی نو ځکه چې څوک د ذاتی محبت د لاسه د هغوی دپاره برکت غواړي او درود وایي نو هغوی ته د خپل جوش په قدر د بے انتها برکتونو نه برخه حاصلېږي. خو د روحاني جوش او د ذاتی محبت نه بغیر دا فیضان ډېر کم ظاهرېږي. اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں جب تک ایک حالت درود شریف ویلو طریقې وي. اور تاثر کی پیدا ہو جائے. اوس به زه بعض هغه عربي اشعار چې مسیح اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره تحریر کړي وو هغه به وایم. دې شعرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان، د هغوی مقام او قوت قدسي او هغوی دپاره د مسیح موعود علیه السلام مینه او د مینې نه باوجود د قام چې کم دوی سره سلوک دی د هغې ذکر مسیح اسلام فرمایلی دی. بڑا گہرا راز ہے جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے. دا څومره خبرې چې ما ویلې دې نه د مینې نه بغیر بل د هیڅ څیز اظهار نه کېږي خو بیا هم د مسلمانانو اکثریت د مسیح اسلام مخالفت کوي. نو په دې شعرونو کې څه لږ دې خبرې ذکر شوی دی. فرمایي چې لا شک ان محمدن خیر الورا ریق الکرام و نخبة العیان. یعنی په دې کې څه شک نشته چې رسول الله په مخلوق کې د ټولو نه بهترین او په معززینو کې د ټولو نه برګزیده او په سردارانو کې یو منتخب وجود دی. مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے والله ان محمدن کردافتن وبه الوصول بسدت السلطانی. قسم په خدای دې کې څه شک نشته چې رسول الله د خدای نائب دی او هم د دوی په وسیله د خدای دربار ته رسایي کېدی شي. او چې انی لقد احییت من احیائه واهن لإعجاز فما احیانی. بېشکه هم د هغوی په ژوندي کولو زه ژوندی شوی یم. سبحان الله څه اعجاز او څومره ښه یې ژوندی کړی یم. یا سیدی قد جئت بابک لاحفا والقوم بالاکفار قد آذانی. زما آقا زه ستا په درد یو مظلوم د فریادي په تور راغلی یم په داسې حال کې چې قام ما کافر بولي او پتې مې دردوي.
انظر الی برحمت وتحنن یا سیدی انا احکر الغلمانی. په ما د شفقت او د رحمت نظر وکړه، زما آقا زه یو حقیق ترینه غلام یم. جسمی یطیر الیک من شوق الی یا لیت کانت قوت الطیرانی. زما جسم خو د غالب شوق د لاسه ستا طرف ته پرواز کول غواړي، ای کاش که ما ته د الوتو قوت هم حاصل وي. نو دا یو څو نمونې ما پیش کړي د مسیح اسلام د عشق و محبت او د قوم د خبره هم تر منځ راغله. خدای دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په حقیقي رنګ په دې مقام او په دې شان پوه شو، عمل هم وکړو. اخر کې بیا د امت محمدیت لپاره د دعا خواست کول غواړم. دوی خو بېشکه چې څه خوښوي موږ ته وایي او ګڼیم، خو د دوی اکثریت یا د لاعلمۍ په وجه او یا بیا د خپل علما د خوف د لاسه د یېرې د لاسه زموږ د جماعت مخالفت کوي. خو دوی چونکې ځان زموږ آقا او متا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طرف ته منسوبوي، نو ځکه نن د دوی حالت زار په باره کې موږ ته دعا کول پکار ده. خدای پاک دوی د دې حالت نه بهر وباسي. اکثر مسلمان ملکونه د مشکلاتو ښکار دي، اندروني فسادونو او جګړو هغوی تباهۍ ته جفت کړي دي. الله دې په رحم وکړي او دوی دې نه بهر راوځي. د دوی په لیډرانو او سیاستدانانو کې هم د خدای یره او انصاف نشته. الله دې پکې پیدا کړي او د دوی چې کم عوام دي هغوی هم غلطو لیډرانو پسې روان دي او خپل وطن سره د مینې په غلطه طریقه اظهار کوي او داسې دا ضایع کوي لګیا دي. بلکې په دې ملک ته نقصان رسي لګیا دي. خدای پاک دې دوی له توفیق ورکړي چې د وطن سره د مینې اظهار دوی سره د انصاف وکړي. ګینې بظاهره خو داسې ښکاري چې ډېر خوفناک حالات جوړېدونکي دي. امت محمدیہ کے لیے درخواست دعا کی کرنا چاہتا ہوں. بے شک یہ ہمیں جو مرضی کہتے ہیں لږ ډېر ازادي چې دوی ته حاصله ده، که حالات همداسې وو نو بعضو ملکونو کې دا چېرته په محکومیت بدله نه شي. نو ځکه د ډېرو زیاتو دعاګانو ضرورت دی. د اسلام په نامه چې کوم غلط تنظیمونه جوړ شوي دي چې د الله او د رسول نامه بدنامي، اسلام بدنامي، خدای پاک د زر امت دوی نه خلاص کړي، دنیا یې دوی نه خلاص کړي. اوس خدا تنظیمونه دنیا د پاره خطره جوړ شوي دي. دا خلک د اسلام ښکلې مخ دغدغه کولو کوششونه کوي او زموږ جماعت خدا کوشش کوي چې د اسلام ښکلې تعلیم دې په دنیا کې خور شي. خو کله چې موږ دا کوششونه کوو نو د دوی دا مکروه کوششونه راته مخې ته ودرېږي چې بیا دا نور خلک یعنې د اسلام مخالفین بیا دا پیش کوي. نو خدای دې زر موږ دوی نه خلاص کړي. خدای دې موږ په عشق رسول کې زیات کړي او د خپلو فرایضو او د حقوقو د ادایګي توفیق دې راته عطا کړي. اوس د جمعې نه پس به 2 جنازې هم وایم. یو خو حاضره جنازه ده چې د کراچۍ د احسان الله صاحب ده چې نن سبا همدلته انګلستان کې وو. په 19 جنوري 50 کال عمر کې دوی د کینسر د مرض نه وفات شول. ان لله و انا الیه راجعون. دوی د مسیح اسلام د صحابي حضرت احمد دین صاحب نوسی وو. د منځونو دوی ډېر پابند او خدمتګزار او ډېر شفیق، همدرد، صابر او شاکر، دین له په دنیا تقدیم ورکوونکي او ډېر خوش اخلاقه وو. نیک او مخلص انسان وو. د مور پلار ډېر خدمت کولو، ښځې او بچو سره هم د ډېرې مینې سلوک کولو او سختي نه کوله او که چېرته وبه هم که نو فورن به ورته احساس کېدو او د هغې د مداوي کوشش به بیا کولو. خدای د دوی غریق رحمت کړي او د دوی ماشومان د خپل حفظ و امان کې وساتي. بچي هم پاکستان کې دي. خدای دې په خپله د هغوی کفیل شي. 13-12 کالو راهیسې دوی دلته انګلستان کې وو، اسایلم له راغلي وو. 3-4 کاله مخکې د دوی کیس پاس شوی وو. دلته شعبه جایداد کې د جماعتونو لاندې دوی د جماعتي خدمت توفیق هم دوی ته حاصل وو. په پسماندګانو کې اهلیه نه علاوه 6 لوڼه او یو زوی دی. او لکه څنګه چې ما وویل خدای دې په خپله د دوی کفیل شي.
دویمه غایبه جنازه ده چې د الله نجمی صاحب ده. دوی د اکرما نجمی صاحب مشهور ورو. لس کاله مخکې دوی ته د جګر سرطان شوی و. ډاکټرانو ورته ویلي وو چې یو څو میاشتې ژوند دی، خو د الله په فضل دوی لس کاله ژوندي وو. په وروسته کال په 9 دسمبر یعنې د خپل وفات په ورځ دوی کور کې یوازې وو. د دوی مشر لور د سکول نه واپس راغله، نو دوی ورته وویل چې ملک سات له یوازې پرېږده ځکه چې زه مونځ کول غواړم. لږ ساعت پس چې د دوی لور کمرې ته راغله نو ویې کتل چې دوی مونځ کولو نه پس په بستره ملاست دي او د خدای په حضور کې حاضر شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دا مرحوم ډېر نیک او مخلص و. د فلسطین اوسېدونکي و. د خلافت نظام زارولو او جماعتي کارونو کې ډېر په شوق برخه اخیسته. مختلفو نور عربیانو ملګرو سره هغوی عربي پروګرام الحوار المباشر په تحریري صورت کې د راوستو کار مکمل کړی و. همدغه رنګ د عربي ډسک له طرفه د جمعې د خطبو او د مختلفو کتابونو د ترجمو پروف ریډینګ کار به هم دوی کولو. موسی وو او د دوی په لواحقینو کې د مور پلار نه علاوه اهلیه، دوه لوڼه او یو زوی شامل دي. یو زوی وو او په کومه ورځ چې زما انتخاب شوی د خلافت خامسه نو په هغه ورځ هغه پیدا شوی، نو ځکه نوم ورله مسرور ایښی و. هاني طاهر صاحب د دوی په باره کې لیکي چې مرحوم او مکرم مصطفی ثابت صاحب مرحوم محبت، طهارت، سعادتمندی، په بیماری صبر کولو کې او هیڅ قسمه ګیله نه کولو کې او انکسارۍ کې هم یو شان وو. معجزه دا ده چې دا دواړه په داسې رنځ ناروغه وو چې انسان ته نه زیاته موده ژوندی نه پاتې کېږي او هیڅ کار نشي کولی، خو دوی دواړه یو اوږده موده د بیمارۍ مقابله کړې ده او ډېر کار یې کړی دی. دا خبره بالکل ټیک ده. مرحوم الله صاحب به د مسیح موعود اسلام د کتابونو او زما د خطبو د ترجمو پروف ریډینګ او د چیکینګ کار به کولو او په سخته بیماری کې او د کمزورۍ نه باوجود به هم ډېر په مستعده به هغوی دا کار کولو. د دوی له طرفه چې کوم آخري خط موصول شوی دی هغه د انګلستان د جامعې طلبات چې کوم زما خطاب و د هغې د ترجمې د چیکینګ باره کې و. هغوی به ډېر شکر کولو چې خدای پاک هغوی له د کار توفیق ورکړی دی. طاهر ندیم صاحب لیکي چې د الله نجمی صاحب یو خاص صفت دا و چې نیکی کولو دپاره به همیشه په هغوی ډېره تادي وه. هغوی خبرو چې ژوند یې لږ پاتې دی، نو ځکه چې څومره وخت هغوی سره و هغه یې په اعمال صالحه ډکول غوښتل. د هرې خطبې ترجمه به هغوی ته لیږلې کېده، خو که په څه وجه به ونه لیږلې شوه نو د هغوی له طرفه به د ګیلې ایمیل راغو چې دې ځل تاسو ما له خطبه نه ده رالیږلې، دې ځل تاسو ما له خطبه ولې نه ده رالیږلې. د بیماری اثر په بینایي هم شوی و، خو دې نه باوجود به ډېر په زیار دا کار کولو. ډېر ځل داسې شوي دي چې عربي ډیسک ته به یې ایمیل وکړو چې زما طبیعت خراب دی، نو که څه جوماتي کار وي نو راولېږئ. یعنې طبیعت ښه کولو دپاره د جومات کار هم لکه د دارو کار کوي. او ځینې وخت به دا هم ولیکل چې د بیماری زه دې دپاره لیکم چې تاسو ما ته دعا وکړئ. د دې مطلب دا نه دی چې تاسو ما ته کار رالیږل پرېږدئ. مومن طاهر صاحب لیکي چې مرحوم سره د خاکسار د ډېرې مینې تعلق و. رضا بالقضا، بې انتها توکل، خلافت سره بې کچې مینه او وفا، د جومات د نظام اطاعت، د عربي ډیسک علمي کارونو دپاره بې له ستړي کېدو مرسته او مېلمستیا د دوی نمایان اوصاف وو. خپل ماشومانو ته هم خلافت سره بې انتها مینې تربیت ورکړی وو. هغوی ته د اردو خیالو کوشش به هم کولو. د دوی مشر لور خو د مسیح اسلام اردو نظمونه هم یاد کړي دي. هرې جلسې له به د راتلو کوشش یې کولو او د کینسر غوندې مرض باوجود به دوی د نورو مېلمنو سره په ځمکه وده کېده. هغوی د خلافت هغو مددګارانو کې شامل وو چې ډېرې په خاموشۍ او په عاجزۍ د ژوند آخري رمق پورې بې له ستړي کېدو کار کوي. خدای دې د هغوی درجې مدام زیاتې ساتي. د بیمارۍ دوران کله به چې هم هغوی د خپل اولاد ذکر کولو نو دا به ویل چې خدای پاک به زما اولاد نه ضایع کوي. خپلو بچو دپاره چې کوم د هغوی ارمانونه او دعاګانې وي خدای دې هغه قبولې کړي او په خپله دې د هغوی کفیل شي. په عرب دنیا کې د هغوی په شان بلکې د هغوی نه هم زیات سلطان نصیر د خدای پاک خلافت ته عطا کړي. نجمی صاحب کی خاص صفت یہ تھی کہ انہیں نیکی کرنے کی بہت جلدی تھی. انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اس لیے باقی دنوں کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. अपने बच्चों की जिक्र होता जब बीमारी के बारे में, बीमारी के दौरान, तो हमेशा यही कहा करते थे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ज़ाया नहीं करेगा. अल्लाह ताला अपने बच्चों के बारे में जो उनकी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं कबूल फरमाए और खुद उनका कफील हो. अल्लाह ताला अरब दुनिया में इन जैसे और इनसे बढ़कर खिलाफत के मददगार सुल्तान नसीर अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.